یو کس وایي چې د قربانۍ په غوښه باندې د واده دعوت د ولیمې کول یا د کویدنې دا کیدی شي که نه، او کولی شي د قربانۍ غوښه د واده په ولیمه کې استعمالولی شي. خو بل تپوس یې کړی دی چې په دې نیت باندې قرباني کول چې اختر نه پس به زه واده کوم او دا غوښه و په هغې کې پخه دا قرباني نه کېږي. مخکې نه چې دا نیت وکړې ټول نیت د دې دپاره کړی و، یا د قربانۍ نیت سره دا نیت هم کړی چې دا غوښه به زه په واده کې استعمالوم، نو دغه وخت کې قرباني نه ده شي. نیت ته خالص د الله دپاره کړی و، اوس د اختر نه پس 10 ورځې پس 15 ورځې پس تا واده دی، غوښه در کره پرته ده، دا په ولیمه کې استعمالوي نو کولی شي. یو کس وایي چې د ډاکټر د تشخیص مطابق زما بیماری بادي بواسیر سره که چېرې رطوبت او لونوالی د مخرج نه راوځي نو ما ته پته نه لګي چې دا رطوبت د نجاست دی او که خوله ده. که چېرې لونوالی ویم نو په کپړې سره او ټیشو پیپر کاغذ سره نه محسوسي، البته لاس سره پته لګېږي. په دې صورت کې د اودس کولو څه حکم تا ته چې ډاکټر ویلي چې بادي بواسیر دي، نو بادي بواسیر کې رطوبت نی، او دا ته چې کوم رطوبت یادی نو دا ستا وهم دی، دا خوله ده. بادي بواسیر کې د بادو اخراج کېږي، رطوبت نه راوځي، نو دای سره ستا اودس نه ماتېږي، سودایي کېږه ما او هغه اودس چې کوم مخکې و په هغې باندې مونځ کولی شي. یو کس تپوس کړی دی چې یوې زنانه ته د نکاح پیغام یو کس استی، نو د نکاح نه مخکې د هغې د کتو اجازت شته، خو که خوښه یې نشي نو بیا د هغې جینۍ رونه او مور پلار هغه وایي چې دا به اوس خامخا کې، ځکه چې موږ دپاره د پیغور باعث جوړیږي. موږ ته خلک پیغور را کوي چې داسې بیزه خو نه وه چې وی کته او وی نه که، د دې مشکل حل څه دی؟ جواب یې دا دی چې دا کتل چې اجازت کوم شته دی نو هغه د مور د پلار د رونو په مخ کې او په داسې طریقې سره یې چې دا جینۍ خبر نی یا د هغې مور او پلار هم خبر نی، او یو ځای کې دغه کس دا خاطب چې څوک د نکاح پیغام دی جینۍ ته استی هغه ناست دی د هلته نه وګوري پټ، دا قتل مراد دی. دا نه دی چې لکه څنګه بیزه او غوا سړی اخلي او مخامخ یې داسې تېروي ورته وایي چې دا هغه قتل نه دی، بلکې دا داسې قتل دی چې داسې په پټه باندې سړی وګوري. زموږ معاشره کې چونکې دې سیز ته هم بد کتی شي، حالانکې دا ښه نه ده، دومره پورې اجازه شته دې ته بد کتی شي، نو بیا داسې کول پکار دی چې خپله خور مور ترور دا پوی کا چې دا جنۍ وګوره دا صفات په دې کې شته او که نه، او زنانه یې ښه لاندې باندې کتی شي، هغه یې تللی شي، خبرې ناسته ولاړه کړه وړه، پوزه یې ګوري، سترګې ګوري، خپې ګوري، هوښیار بنده ورته واستو هغه به ورسره خبرې وکړي چې ستا په شرایطو برابر وي نو بیا بسم الله کوه. نو دا طریقه شته په دې کې د هغې پرده په پرده پاتې شي او ستا کار شي. یو کس تپوس کړی دی چې په ماهانه اقساطو باندې یعنی په قسطونو باندې یو شی اخیستل دا په سود کې راځي او که نه؟ نه، دا سود کې نه راځي. مثلا ته پکې اخلې پکې او غریبې ته دیاړي مارې او تا سره غونډې پیسې نشته، ته دکاندار ته وایې چې ما ته پکې راک، نو هغه تا ته د 10,000 روپو پکې په 14,000 درکړي او پکې منځ کې قسطونو سره ادا کول وي، نو دا معامله ټیک ده، ځکه چې هغه چې په نغدو خرڅوي نو 10,000 پیسې ټولې د هغه لاسته راغلې او په 14,000 یې خرڅ کړو، لیکن دا 3,000 چې کوم دی نو دا پکې ګټه راله، لیکن دا به د په قسطونو کې رو لاسته راځي. نو نغد 10,000 د 14,000 سره دا دواړه برابر شي د وخت په حساب سره، په دې کې زیاتې نه راځي. دا 3,000 روپۍ د هغې وخت شوې، نو سود کې نه راځي. یو کس وایي
چې جنازې موزې درېدو واله دی او اودس مني نو دې دوران کې څه کول پکار دی؟ نو که ته د جنازې ولی یعنی اختیار ستا دی نو دغه وخت کې خو ته اودس به خامخا کوې اگر جنازه د تاخیر سره شي، او که ته ولی نه جنازه کې شرکت ته تللی یو عام کسې او د مړي ولی بل څوک دی نو دغه وخت کې که چېرې ته اودس کې او تا نه جنازه فوت کېږي نو بیا تیمم کولی شي. خو که ته اودس کې او ته جنازه کې څو تکبیرونه آخري یو تکبیر یا دو تکبیره قابو کولی شي نو بیا اودس او کنی نو تیمم کولی شي. یو کس تپوس کړی دی چې لرې خوړل څنګه دي؟ لرې خوړل جایز دي، لرې خوړل جایز دي، لیکن کپورې چې ورته وایي کپورې دا خوړل نه دي جایز. دا اګۍ د نر څاروي ګډ بیز غویې دا خوړل نه دي جایز، دا به غورځې. دغسې د وړو بولوزې د لویو بولوزې دا خوړل نه دي جایز. دغه وړو بولو چې کوم سرمن وي دننه کوپړۍ هغه خوړل نه دي جایز. د مادې د نر دا ځایونه دا خوړل نه دي جایز. یو کس وایي چې بعضې خلک وایي چې د میخې غوښه خوړل ټیک نه دي ځکه چې دې سره بیماری پیدا کېږي. دا دروغ دي. کوم څاروی چې الله جل شانه حلال کړی دی او هغه په مسنون طریقه باندې ذبح شي حلال شي هغې کې زهر نشته، هغې نه بیماری نه پیدا کېږي. هغه که ستا په بدن کې خپله څه مرض داسې وي چې هغې دپاره غټه غوښه نه ده ښه تا ته طبیب ویري نو هغه بیل شی دی هغې ته پرهیز وایي، لیکن د میخې په غوښه کې ضرر نشته. دا ټوله فایده ده. دا د خلکو هسې دروغ خبره ده غلطه یې جوړه کړي. یو کس وایي چې زما 3 زامن دي او 3 واړه د نایتوب کار کوي، مونږ دعا کوو چې زمونږ دا بچي دا کار پرېږدي، خو دا به څنګه پرېږدي؟ نو د څنګه جواب خو دا دی چې بس پرېږدي، هغه خو چا تړلي نه دي په جلب باندې، د دکان د بند کې پرېږدي دي، لیکن داسې کول نه دي پکار، بلکې داسې دی وکړي چې په دکان دی ولګئ غټ اشتهار دی ولګئ چې وروره کوم سړی ګیره خرئ نو هغه د دې دکان ته نه راځي. غلط طریقه باندې چې کوم سړی ویښته خرئ یا نن سبا چې دا مختلف طریقو کې مختلف سټایلونو کې ویښته هلکان جوړوي، چا ځان نه مگرمچ جوړ کړی، چا ځان نه ډایناسور جوړ کړی، چا ځان نه څه جوړ کړي، چا څه. دا ویښته جوړول او کول دا دواړه حرام دي، دا الله رسول ته منع فرمایلی ده. نو دا اعلان ولګو د هغې نه علاوه چې څوک برید سموي ګیره سیوایي چې کوم دی نو ویښته اوږده اوږده شي ګیر چاپېر نه یخلي او نور د سر ویښته تا باندې برابرۍ سر کټه کوي جتې ساتي وغیره وغیره دا ټول کارونه کولی شي. او مونږ کتلی دي چې کوم یو نایي مخکې نایتوب کولو پوخ قسم عزم یې کړی دی چې باس زه به دا کار نه کوم، هغه دکان کې خدای پاک په همدغه لږ کار کې برکت شولې دنیا ورته راځي او د هغه کار روان دی. نو دا طریقې ده. نایتوب کول پکار دی لیکن جایز طریقې سره، خلاف شرع نه. که یو سړی ګیره خرئ نو هغه ته نه وي پکار چې ګیره وخوري، دا حرام دي مکروه تحریمي. لیکن که چېرې کوي نو ځان ته دې کوي. دغه وجه پخوا به په غسلخانو کې چې کوم یو سړي به ګیره خیرله نو پټه به یې خریله، هغه به ځان سره صابون او غبرش ایښی او په هغې باندې به یې ځان ته چې کوم دی نو حجامت برابرولو. نو به هر حال که نایي دا کار نه کوي د هغه د کولو نور ډېر کارونه دي. یو کس وایي چې په اسلام کې صله رحمي ډېر تاکید راغلی دی، لیکن چې کومه رشته بغیر د وجې نه مونږ تنګئ او زمونږ زړه تنګئ نو مونږ به د هغه نه خفه کېږو نه چې چا زمونږ زړه ته ازار رسولی د هغه سره ملاوېدل نه ملاوېدل دا فطري خبره ده. نو جواب یې دا دی چې صله رحمي وایي دیتا، صله رحمي وایي دیتا چې تا سره بل تعلق نه ساتي او ته ورسره ساتي. هغه چې غم راشي ته ورسره غم پالې، هغه چې خوشحالي راشي ته ورسره خوشحالي پالې. هغه مجبور شو نهر شو ته د هغه رشته دار دی هغه ته د خوراک انتظام وکړه، هغه تا سره بد کړي ته ورسره دا وکړه. که هغه انسان وي او په هغه کې سا وي او په دې سر کې مازغه شته نو هغه به وایي چې زه څه کوم او دا سړی ما سره څه کوي.
لیکن چې څنګه هغه کوي هغسې ورسره ته کوې نو دا خو بدل دی، دا صله رحمي نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دغه فرمایي لیس الواصل بالمکافی، بدله ورکوونکی دا صله رحمي کوونکی نه دی چې څنګه هغه کړي داسې به زه کوم، دا صله رحمي کوون. بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل مفهوم یې دا دی صله رحمي دا ده چې هغه تا سره نه کوي او ته ورسره کوي، هغه تا سره پرېږدي رشته او ته یې پالې.